او نور چې د څونه د رشتو مسایل دي، څونه د روکو مسایل دي، د غلاګانو مسایل دي، دې باره کې د موږ ته خلک نه ځي کمې زنانه راځي هغوی سره به خپل نارینه لازم وي. که څوک د نارینه نه بغیر زنانه راځي د هغوی علاج به دلته نه کوي، به دې ځای نه واپس د علاج کوم د قرآن پاک په آیاتونو مبارکو باندې، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو مطابق زه علاج کوم د رب ذوالجلال په فضل و کرم. دا په خپل رب ذوالجلال ساتي، ځکه چې ښه کولو والا، اولاد ورکولو والا، صحت ورکولو والا، رزق ورکولو والا، موت او حیات ورکولو والا دا زمونږ بل رب ذوالجلال دی. نو چې څونه مسایل یا د بې اولادۍ مسایل لچي، د کاروباري بندش یا جسمانی بیماری سونی، د زړه مسلو والا، بلډ پریشر والا، شوګر والا، کینسر والا، رسولو والا، دا چا علق النساء مسایل، چا املا محروم مسایل، ټول مسایل والا راځي دلته. والله ولا صحت ورکي، الله ولا دوستانو احتشام الحق یما موجود په تغبی چراغدین کلی کې یما دلته را سره یو مولوی صاحب ناسته د عملیاتو علاج کوي، چې یو مشهور واقعه اوس په سوشل میډیا باندې تیر شوه، دا غي باره کې بدینه مونږه تاسو هم کو، دا غي والد صاحب سره موجود دی، دا غي نه په دې باره کې تاسو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تخبیه او چراغدین کلی اوسیدونکی ما. دا زما مشاري زوی دی، خضر علي نومې دی. دا 2012 نه مونږ ته جادو مسله وه، دې مونږ باندې جادو شوی او هغه جادو کې د نوم ورکړی نو دا ماشوم ما ته 2012 نه واله 2021 پورې د دماغي حالات هم خراب دی او ما کړ سبتین انور ته بوتلو، قسمه قسم دمونو پسې هر ځای ته دې ما رسولې دي، خو بیا ما سره بل سلار نو، ما د الله د کلام عظیم الشان راټینګ کو او ما چې د دې کلام عظیم الشان نه علاوه بل څه زمونږ څه خلاصي والا نشته دی. د الله په فضل و کرم سره د دغه مظلومیت ته چې الله رب ذوالجلال وکړو نو 2021 کې تقریبا 25 تاریخ د اگست میاشت دی چې د الله تعالی دا مخلوق د په حفاظت کې ولګو، او د هغې نه وروسته موږ ته قسمه قسم د جنات او جادو مسلو کې بیماران راځي، خو الحمدلله په دې 2 کال کې موږ ته په ماینس کې سره رپورټ نه دی راغلی. باقي به دوی هغوی سره خبرې وکړي ان شاء الله العزیز. دا موجوده چې کومې مسلې روانې دي، څنګه چې د تورډیري مسله ده یا داسې منظري بابا کې څه مسایل چلېدل چې په کورونو کې به کپړې او دا سیزونه سوځېدل، د هغې دپاره موږ هغوی ته رنګ هم کړی دی. او دا کومه چې تورډیري والا مسله ده، که دغه رونو ان شاء الله موږ ته رنګ وکړو نو موږ د الله په فضل و کرم سره دا هغوی ته چیلنج ورکوو چې داسې جنات موږ په دنیا کې نینو چې هغوی د دوی په کورونو کې ورونه بلکې یا کپړې وسیزي، ځکه چې طاقت او پاور زموږ د الله دی. باقي به ان شاء الله دوی پیر صاحب سره خبرې وکړي، هغوی به تاسو سره گفتگو وکړي. السلام علیکم. جی دا د دې والد صاحب د کې د وضاحت کو چې کومه د ټوډوري جلبۍ واقعیا راغلی و سروز مخ کې چې په یو کور کې د شپې نه اور لګي او یو شپه ماغه نقصان کو، په دویمه شپه باندې نو ما دې ته د ویډیو نه مخ کې وي چې آیا تاسو دا غي علاج ولې نه کوي، نو ایوي چې کم از کم د په دې ویډیو کې آی ته مونږه پیغام ورکو، مونږ ته یو پیغام راولېږي ان شاء الله د زه ته مونږه کول زو یا مونږ ته راځي، نو ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره هغه مسله به حل کېږي. دینه دای بار کې تاسو کو غنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اجي زمان نوم هزار علي دی او استاد راتګ یو جهان مننه، الله تاسو ته جزای خیر درکړي، او زموږ رب ذوالجلال تعالی هم چې زموږ په دې کار کې نیت دادي چې موږ د مخلوق خدمت وکړو. احمد علی لاهوري رحمه الله نه یو کس تاسو کو وی د قران پاک مفهوم را تاسو وای. احمد علی لاهوري رحمه الله وتو فرمایل د الله اطاعت او د مخلوق خدمت. په ثوابه کې یو واقعي مخ کې روزو کې راغلی کنه جی، او دې کې هغه یو کور سوزي وی چې یو عالم مونږ راوستو دا غي باوجود مغور سیوا شو، نو آیا دې علاج تاسو سره شته دی؟ د الله په فضل او کرم سره ان شاء الله دوی رابطه وکیا او د ثوابه نه چې په پوره پاکستان کې جاسونه مسایل او سونه د سداغي چې نه حل کیږي، د رب ذوالجلال په فضل او کرم سره او موږ د خپل ایمان په طاقت او د خپل مهنت په برکت باندې چې څه قسم مسایل دي چې جاسونه د اور سوځي د سونه جادو خطرناک جادو منترات شیطانی اثرات د الله په سره حل شته موږ سره. تاسو چې دا داوا لري کنه چې د دې علاج زکول شم، نو خامخا تاسو استادان دي کې څوک دي چې مونږ ته اندازه سه لګي څومره کتون کې مرګري دی هغه ته اندازه لګي، تاسو علم کم زنه کړي دا کم عملیات دا علم دي تاسو کړي کم زنه؟ جی زما الحمدلله دینی مدرسې سره تعلق ته او په تصوف کې د قاری بشیر احمد صاحب د فیر صباح قواجی رحمه الله زوی دی او داوی جان نشین دی، داوی مورید ما او د علاج طریقه کار زما صدا سي دي
چې زه قرآن پاک د علاج کوم د قرآن پاک په آیاتونو مبارکو باندې او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت مطابق زه علاج کوم د رب ذوالجلال په فضل و کرم سره. بل زمونږ د ځای ترتیب دا زیاتره علما شیخ الحدیث حضرات مفتیان حضرات ویل علما عام خلکو کې بلا شي خلک راضي او الله مسائل حل کوي. چلی کم ځای کې کړي دي دا ډېر لږ وضاحت وکړئ. حاجی دا مختلف چلی د سوره مزمل شریف، سوره جن شریف، چهلکاف والا، سوره مؤمنون والا، سوره انشراح والا، دا ځینې چلې مونږ په مقبرو کې کړو. په مقبرو کې د شریعت په دایره کې د قبرونو دغه خوا کې نه صرف د مقبرې په حدودو کې او داسې ترتیب سره چې لکه زمونږ الله په مونږ ناراضي شي او الله مونږ ته طاقت راکړي چې د جناتو خلاف، د جادوګرو خلاف، د سحر خلاف مونږ یو جنګ وکړو. نو ما نوري علم کړی دی. دویم راته دا ووایي چې کوم کسانو باندې د نور قسم ته بیماری وي که نه نو دې علاجونه هم تاسو کوئ؟ جی د الله رب الجلال په فضل و کرم سره زمونږ دلته یو دا خبره چې څوک راځي مو ورته ویو چې دلته رالی تاسو عقیده او په خپل رب الجلال ساتئ، ځکه چې ښه کولو والا، اولاد ورکولو والا، صحت ورکولو والا، رزق ورکولو والا، موت او حیات ورکولو والا دا زمونږ بل رب الجلال دی. نو چې څونه مسایل یا د بې اولادۍ مسایل لچوي، د کاروباري بندش یا جسمانی بیماری سونی، د زړه مسلو والا، بلډ پریشر والا، شوګر والا، کینسر والا، رسولو والا، دا چا علق النساء مسائل یا چا املا محروم مسائل، ټول مسائل والا راځي دلته. والله ولا صحت ورکي، الله ولا شفا ورکي. او دا راته وایي که نه جي چې دلته کې کم تاسو له مریضان راځي د لوټ کولو کوشش خو نه کوئ؟ نه، د الله په فضل سره دغه څه مسایل کنه غواړئ. ما داسې عالمان اورېدلي دي عملیات چې کم دي لکه څنګه زه نوم نه علم په پېښور کې یو مشهور وایي چې هغه ته یو مریض دی نو 50,000 روپو نه سیوا ډیمانډ کوي که نه. نو ما بیا څه نه کې تاسو هم نه، زمونږ عقیده الحمدلله په الله باندې پخه ده چې مونږ له رزق الله راکوي او دا کار مونږ د خدمت په نیت کوو. دکانداري او دغه ته مونږ نه جوړوو، د خدمت په نیت یې کوو. او نور دې کې لکه زمونږ ورونو ته د سوچ او دغه څه دغه نشته چې دا کار به یا دوی به شریک کوي یا به داسې مسایل یا نه دي کې تاسو سوچ مه کوئ. بس تاسو صرف راځئ چې مسله د الله په مخکې نه چیلنجونه او دعوی او دغه نیخه ځکه لوی زموږ رب ذوالجلال سره ښایي چې څونه مسایل ستاسو چې مسایل هم حل نه شو هغې نه بعد بیا خبرې کوئ، خو مخکې نه دې باره کې سوچونه او دغه مه کوئ. او ما تاسو ته زما مخې ته د الله کلام پروت نه دې کې دوکه نشته او الله یې موږ له دا توفیق نه راکړي چې موږ په دې کې دوکه وکړو، د الله په کلام باندې موږ دوکه وکړو. تاسو دلته کې د ټیم څه ترتیب دی؟ څه ټیم کې نه دلته کې؟ جی دا خو تاسو ډېر ښکلی تپوس وکړو. دلته زموږ د ټیم داسې ترتیبي سهار نه درس ترتیبي، د مدرسې درس ترتیبي، زموږ سبقونه یې او دغه او د 2 بجو نه والې تر ماسخوتنه پورې مونږ کار کوو او راځي نو لازم د رابطه کې ځکه رابطې نه بغیر بچا علاج او چا چیک اپ دغه به نه کېږي ځکه مونږ به خپل وس او دغه ته ګورو 50 ملزان به مونږ روزانه ګورو 50 ملزان نه سیوا نه شو کته لکه د ځای مثلا وي او د ټیم مثلا وي او مونږ چې د هر چا لپاره مونږ مهنت او دغه کوو دغه مسایل الله حل کړي ځکه مونږ د مخلوق په تکلیف باندې ته هي خپه کیږو چې څوک دلته راشي او کړهو کې او دغه کې چې دغه لکه دې ځګینه مطمئن او پر امید لاړ شي او جمعرات او جمعه د زموږ په هفته کې چټي وي دا دوه وایي ځکه موږ خپل مسایل هم وي خپل کارونه وغیرہ هم وي نو په دغه وجه دغه خپل زموږ د ځای ترتیب دا تاسو یې مې په وساتت منځ دا ویل غواړم چې دلته څوک راځي کمې زنانه راځي او سر خپل نارینه لازم وي که څوک د نارینه نه بغیر زنانه راځي دغه علاج بدل ته نه کوي بدی ځګینه واپس کیږي نو دغه ان شاء الله چې شریعت په دایره کې ارسه وکیږي ان شاء الله الله تاسو د خدمت قبول کی او چې څوک راځي د دې د نمبر برته ان شاء الله په سکرین باندې شو کیږي او ماشاءالله ډیره ما خورالم حقیقت دا دی چې کله ما وزټ کو دلته کې د سره ویډیو کول د لپاره اراده مې وکړه نو باندې د دې د ارسمو کته اینه بعد مې دې د پروګرام کو او زما صرف ارادم دی کې دا د ویډیو باندې چې کم از کم چاته خېګړ ورسی داسې غریبانانی چې د دنیا ډاکټرانو باندې وګرځي حکیمانو باندې وګرځي قسم نقصې هغه او کی خو هغه ته سخېګړه ملو نشي او یو د مولا او چنه ولا وای کنه هغه ته چې صرف راشي نو د الله په فضل او کرم سره هغه خکی نو بس صرف زمونږه دعوت دی د پاره دی چې تاسو راشي یو ځل په پیر صاحب باندې ځان وګورئ چک کوي او دم کوي او ان شاء الله د دین علاج کوي الله تعالی مبا ان شاء الله خکی دا راته وای پیر صاحب ډیر زیات د پیران چې کمی کنه دی بیا د الټه طرف ته وړي دا اکثر د رشتو وغیرہ دا نور غړي وړي کارونه کوي دا تاسو نه کوي حاجی هدا خو علی الاعلان خبر کومه چې که زه غلط کار کومه
اوم الله ته به جواب کوم او که صحیح کار کوم الله ته به جواب کوم که زه د غلط کار نه ځان ساتم نو د الله یاري د میډیا د وجې ستاسو د وجې نه او نور چې د څونه د رشتو مسایل یا څونه د روکو مسایل د غلاګانو مسایل دې باره کې د مونږ ته خلک نه راځي لکه از خپل تکلیف او وخت خپل تکلیف دی نه کوي خپل ټیم دی نه خرابوي د جادو د جناتو او چې څونه جسمانی مسایل لیا که کاروباري مسایل د چاغوي مراتلی شي د چا اولاد بندي شي دغه غم راتلی شي خو لکه پرشتو کې او پروکو او په فزول خبرو کې موږ ته څوک نه راځي او د زانو راتک دلته لکه یوازې قطعا منه دي او د شریعت په دایره کې وکاري ان شاء الله چې څوک دې زګینه مطمئن نو هغه باقاعده لکه موږ ته بیا ویل شي تاسو دې کار کې لکه شریعت او الله رضا پکې نشته او شریعت پابندي پکې نشته زمو هدا کتابونه پراته دي باقاعده دې پرانا کې قرآن پاک پرانا کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حدیث مبارک پرانا کې به ان شاء الله مونږ کار کوو